بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. سورة النساء پدی سورت کے احکامات بیانول بین الراعی والرعیت. سورت 3 سے اول ایسا شروع و غدری بابونه و اولنے باب شروع پائی کی 14 احکاماتو د پارا د اصلاح د رعیت. 14 احکامات مخ کے بیان شول و 14 حکم بیانیگی. د دې حکم خلاصه دادا چې امیر البیت هو الرجل، د کور مشر چې دی، امیر چې دی، سربراه چې دی، اختیارمند چې دی، نو هغه به سړی. زنانه به مشره نه جوړیږي. د هغې وجه دا ده چې د زنانه علم او عقل د سړو په نسبت کمی، نو کاغه مشره شي او د هغې حکم منی، نو کیدی شي چې غلط عمل طرف ته، ګناه طرف ته تاو کی. نو اختیارمن او مشر به سړی. د هغې 2 علتونه ښیي چې سړی به ولې مشري، سړی به ولې اختیارمني. بیا د نیکو ښځو علامې او نښې ښیي، او بیا د زنانو د اصلاح اصول او طریقې ښیي چې په دې طریقه ژوند دي نو معاشره به سمي، ژوند به سمي. مشر سړی، اختیارمن سړی، ښځه د خاوند صحیح تابعداري او د شریعت مطابق ژوند تیری، نو کله به اختلافات ناراضي. الله پاک فرمای الرجال قوامون علی النساء. الرجال سړی چری، قوامون علی النساء دی بی حاکمان په زنانو باندې، مشران په زنانو باندې. سړی به حاکمی، سړی به قیمی، مشر به نگران به د زنانو. دی به حکم کوي، نو ښځه به د هغې تعمیل کوي چې دی وی دا کار صحیح دی، نو زنانه به وی ټیک دی، چې دی وی نه دی نو نه به کوي. او که ښځه حاکمه شي او مشره شي په سړو باندې، نو دا د شریعت خلاف. علماوی دا آیت په هغې وخت کې راغلی و، د نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې یو زنانه وه، خاون وواله. نو چې خاون وواله، نو دا ښځه راله رسول الله سلام ته
و یا رسول الله زما خاون مال سپیړه راکړه نو د دل راغلی ما چې زما او داغلی صحیح فیصله وشي د ولې زواله نبی علیہ السلام خچ سپیړه درکړی ده نستا او استاد خاون په مینس کې به قصاصي استاد خاون نه بستا د سپیړې بدل اخلو ولی تعالی سپیړه درکوله هغه وخت کې لا د آیت نو راغلی په دې کې الله پاک دا آیت راولېږي چې الرجال قوامون علی النساء سړی مشران دي حاکمان دي په زنانو باندې نو که یو خاون خپل خزل سپیړه ورکړه وی وهله وی ټکوله د ادب د پاره وال ورکړل نو دا اختیار الله خاون ل ورکړی دی دا مشرت الله خاون ل ورکړی دی د دینه په قصاص نه غستل کی او جدا خبره د چراولېږي عمره کی یا ولدم روال ورکی چې لاس په علمات کی ما خو بیا ظلم دی خود ادب د پاره وهلو باندې به د خاون نه تپوسم نه کې چې دا دی ولې والد دا مشرت الله غل ورکړي نو دا آیت راغی چې نه زنانه ته قصاص به د خاون نه اخلي دا اختیار الله خاون ل ورکړي د دې آیت نه معلومه شو چې په کور کې به مشر سړی حاکم سړی په کلی کې به د کلی مشر سړی د ملک مشر او بادشاہ هغه به سړی په یو روایت کې راځي کسرا مړ شو کسرا بادشاہ او داغه نه بعد داغه حکومت داغه لور ته والا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیمار او خبر شو نو نبی علیہ السلام فرمایل چې کیف یفلح قوم ولوا امرهم امرأه سرنګ باغ قوم کامیاب شي چې هغه خپل مشرت چ دنو هغه زنانه تاواله کړ دانشي کامیابی دی او بعض روایتو کې راځي لا یفلح قوم ولوا امرهم امرأه اچره باغ قوم کامیاب نشي چې مشرت زنانه لور کړ او یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام چې خبر شو ناغوي الان هلکت الرجال اوس چې نو سړی هلاک شو اوس سړی تباہ شو هلاک شو چې خزه په مشره شو نو مشرت هغه د سړی به د زنانه بنئ الرجال قوامون علی النساء سړی حاکمان دي په زنانو باندې بما فضل الله بعضهم على بعض اوس داغه علتونه خیول سړی مشر دی بما فضل الله په سبب داغه چې غرواله ورکړې دی الله بعضهم على بعض بعض ردی ته په بعض نور سره د دې دوه وجه خي یو ته د علماء په اصطلاح کې علت وهبي وایي دیم ته علت کسبی وایي بما فضل الله بعضهم على بعض دا علت چې ده نو دا علت وهبي ده په سبب دا چې غرواله ورکړې ده الله باز ردی ته په باز نور باندې دا مقام غرواله الله سړو ته ورکړې ده دا دا الله تقسیم ده بعض انسان الله مضبوط پیدا کی بعض کمزور پیدا کی بعض خپل پیدا کی بعض بدرنگ پیدا کی نو دا دا الله تقسیم ده بعض له مرتبه اوچته کی د بعض خطه کی نو دې کې د چاکار نشته ده بما فضل الله په سبب دا چې غرواله ورکړې ده الله نو سړول الله دا مرتبه ورکړې ده سړول الله دا مقام ورکړی دی په دې د اچا د اعتراض چدنو حق نشتا ولی
ځکه چې فضیلت الله ورکړی دی نو چې الله ورکړو نو بیا پکې ستا څه کار دی دا یو دویم علت کسبی وبما انفقوا من اموالهم او په سبب دا غي باندې چې دا سړی خرج کوي د مالونو خپلونه بعض د مالونو خپلونه سړی مرتبه زکه اوچته ده چې دا سړی را لګي او دا زنانه ساتي مال په خرج کوي دیاړي کوي مزدوري کوي نوکری کوي مسافری کوي پیسې ګټي راوړي او په دې خزه او په بچو په کور کې دننه خوري نو دا سړی زکه حاکمان دي په زنانو چې سړی مال لګي او قانون دار چې څوک خرڅه کوي نو داغه خو بیا معنی کوي مال سړی لګي د دې نه دا معلومه شو چې په خاون باندې د خزه خرچه او نفقه لازمه ده او خاون په خزه باندې مال لګي وبما انفقوا من اموالهم او په سبب دا چې خرج کوي د مالونو خپلونه نو دا دو وجوهات شو د سړو د غوړوالي فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله اوس د دې ځاینا د زنانو هغه صفاتونه خي چې نه کې خځه څوک دي نو فالصالحات پس پاک دامن زنانا قانتات تابعداري دي د الله او د خپل خاوندانو پاک دامن خزه چې دا هغه د الله تابعدار خزه دا نه چې هغه د الله قدم کې نافرمانی کوي حافظات للغیب بما حفظ الله ساتن کې دی للغیب د خپل ځانونو او د خاوندانو د مالونو او د اولاد په وخت نشوالی د خاون کې بما حفظ الله په سبب داغي چې محافظ مقرر کړی دی الله سمانا د نیک خزه علامه او نه خدادا چې دا د خاون په غیر موجودګۍ کې با د دې داسې حیثیت لکه د یو چوکیداري دا به اول د ټول نه سوا د خپل ځان حفاظت کوي اسنه چې خاون په کور کې نه نو دا د پردو خلکو سره تعلق جوړي دا به د ځان حفاظت کوي ډیر خلک د کور نه بار نشیتلې شپه بار نشي کولای بار ملک نشیتلې ولی چې اعتماد نشته په خپل بیبي باندې ځکه خزانه کا خزانه را کړه نو دې چار چرته خدا نگرانی کوي د زنانه صفت دا دې چې خاون نه نو دا به د خپل ځان حفاظت کوي خاون یو نو دا غم لا خادیله به بوتلا او په کور کې چې بو سره خاون نشته نو دا به بے ځای غم خادول نه سي خاون نشته نو دا به د خپل ځان او د خپل کور حفاظت کوي پر دې سره به کور ته نه راولي حافظات بل معنا ساتون کی د خاون د مال چې کله خاون په کور کې موجود نه دی د خاون پیسې دي د سره پرتی دي نو دا به د هغه حفاظت کوي خاون په پیسو څخه خو د خزو بچو لګټي نو قمق له خزه ته پسپټي کی بے ځای ولګي نو بیا ټول مرشدینو بل ته لاس نیولې د دې پیسو حفاظت کوي خاون غنم ګټلې دي شړشمه ګټلې دي جواره ګټلې دي بل پسلې ګټلې نو لا خرڅه نه نو دا په دړوګانو په دکانونو خرڅي د خاون د پټ په منونو بوجي چې کوم نه پټه خرڅي وي دا ځان له خرچې لپاره خرڅو نو خرچه خاون درکې سره نو دا د مسلمان خزه د پاک دامن او د تابعدار خزه نه خدا چې دا به د خاون د مال حفاظت کوي د خاون د اولاد هم حفاظت کوي خاون غریب خو اکثر وزي مزدورکاری غریبکاری چې سار لاړ شي ماخستان راځي کله بار لاړ شي نو سو کاله بعد راځي نو دا به د بچو تربیت هم کوي داغه خیال هم ساتي دا د پاک دامن خزه نه خېږي فالصالحات پس پاک دامن زنانا قانتات تابعدار د الله تعالی یعنی پاک دامن خزه چې دی نو دا د الله تابعداري د خاون تابعداري
حافظات للغیب ساتون کی په وخت د نشوالی د خاون کې د سشي د خپل ځان او د خاون د مال او د اولاد بما حفظ الله په سبب داغي چې داغي د حفاظت حکم کړی دی الله تعالی یو حدیث کې راځي د نیک خزنه خسدا نبی علیہ السلام فرمای خیر النساء التي اذا نظرت الیها سرتک بهترین زنانه هغه ده چې کله تکور تراشي خاون کور تراشي او بیبي ته وګوري نو دا بیبي چې ده نو دا خاون خوشاله کی خوش اخلاق ده د خاون تابعدار ده نو چې خاون کور تراشي نو دا د څه خبره کوي چې خاون زړه خوشاله شي او مطمئن شي بعض خدای چې کور تراشن دونه ګلی برته وکي او شکوي چې مور دراته دا ویلي دی او ورور دراته دا ویلي دی او دانشته واغ نشته سړی وي چیرې دا صدر بیا پوګوا چو تخت راکوره دا خلوی مسله نه نو دا د پاک دامن خزینه خراره و اذا امرتها اطاعتك او نیک خزا غدا چې کله تور ته حکم کې د هر شرعي کار ناغستا حکم مانی تابعداري کوي دانه چې ته یو وای او غبل وای دا لانجم پته جوړي چې خاون یو خبره کوي نو خزا وت دوا کوي او درم و اذا غبت عنها کله چې ته غایب شې د زنانه د خوانه چرتلاړ شي نو حفظتک فی مالک و نفسها دا استاد مال او د خپل ځان حفاظت کوي نو دا د مسلمان خزینه خدا او دا د بهتري خزې علامونه خدا دا نه چې خاونې د کور نه لاړ نو دا وی دا خو ډیوټۍ له لاړ او دا به که خیري مازیګر راځي نو مازیګر پورې دا بلا کورونه وګوري او چې خاون راځي نو دا هغې نه لږه مخکې راشي داسې به نه کوي چې چرته ځي نو بغیر د خاون د اجازت نه به نه ځي واللاتی تخافون نشوزهن وشي دا صفتونه تا واورېدل نو ډېرې زنانه داسې دي چې هغه داسې نه دي بد اخلاقه دي د خاون نافرماني دي نو هغې سره به څه کوي د هغې د اصلاح طریقه واللاتی هغه زنانه تخافونه چې تاسو یریږئ نشوزهن د نافرمانۍ د هغې نه چې د خاون نافرماني کوي نشوزهن د بد اخلاقی دا غینا چې د خاون سره بد اخلاقی کوي که خاون او ته یو خبره کوي نو دا وته دوه کوي خاون حکم نه مني غلاګانې کوي بې تپوسه ګرځي په کورونو کې نو څه به ورسره کوي نو د هغې د اصلاح طریقه دا ده چې فعظوهن فس نصیحت وکړئ دې زنانو ته دې زنانه ته ووایي چې ګوره قرآن کې الله پاک وایي چې سړی مشر دی نو چې ما درته نه ویلي هغه ځای له مزه قرآن کې الله وایي چې وللرجال علیهن درجه د پاره د سړو په دې زنانو غوره دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي که د الله نه بغیر بل چاته سجده جایز وي نو ما به زنانو ته ویلی چې خپلو خاوندانو ته سجدې لګوئ نو دا ګوره د خاوند دومره مقام دی نو لحاظه ته ګوره داسې مه کوه ګناهګارېږي په دې باندې نو که کېدی شي په دې وعظ باندې سمه شوه خو ډېره ښه ده خو که هغه وایي چې تا موږ ته له ځانه څه استاد جوړ کړی دی تا د ځانه څه رسم مولوي صاحب موږ ته جوړ کړی دی چې موږ ته مسلې کوي موږ ته مسلې مه کوه نو بیا اوس دې باندې ستا خبره اثر نه کوي نو دویمه طریقه دا ده چې وهجروهن فی المضاجع جدا شی د دې زنانو نه په ځای د اړخ لګولو کې کور کې دې ځان خفه کا کور کې دې ځان خفه کا خبرې ورسره مه کوه نور زنانه زړی نرمي دا خفګان نشي برداشت کولی اکثر دا چغې ولې وي په دې غمونو کې خو دا نشي برداشت کولی نو چې خاوند ته خفه شو نو خاوند به ورسره صرف خبرې بندې کړي او هغه باندې هغې ته ډېر درد په هغې ورسي خفګان ورسي نو بیا به معافي وغواړي چې به زما نه غلطي شوې ده او بیا به داسې نه کوم نو په دې به کېدی شي سمه شي خو خفګان به ته کور کې دننه کې هسې نه چې د ښځې نه خفه شي او کور ورته پرېږدي او ته لاړ شي
بیا په میاشتو کور ته نه راځي، چېرته په هوټلو کې شپې کې او چېرته په یو ځای کې او چېرته بل ځای کې. ولې؟ ښځې نه خفه شوې. نو چې د ښځې نه خفه شوې او کور دی ورته پرېښودو، نو هغه وي دقه یې خوند وکړه، اوس پوره زما اختیار شو. بیا خو هغه ستا نه تابعداره کېږي. وهجروهن صرف نه دی ویلی، وهجروهن فی المضاجع، په کور کې ورسره اوسېږه او خبرې ورسره مه کوه. نو چې دې باندې او دام نه چې ته ټول عمر خبرې بندې کړه. زه وایم چې دا بعضې خلک ژوند څنګه تېروي، کلونه تیر شي او د ښځې خاوند خبرې نه وي. د دې خبرو بندولو دا مطلب نه دی چې ټول عمر خبرې ورسره مه کوه. بیا څه مطلب شو؟ یو ورځ یو هفته یو څو ورځې خبرې ورسره بندې کړه. نو په دې باندې به هغه پوه شي، نو هغه به وایي چې بلکل زما نه غلطي شوې، بیا به داسې نه کېږي. په دې مو نه شي. نو وضربوهن، بیا ووهئ دې زنانو لره، بیا یې سزا ورکوئ، وال ورکوئ. وضربوهن، خو دا وال به داسې ورکوئ چې د هغې لاس په مات نه شي، صرف د ادب د پاره وال وله ورکه. وضربوهن، او دې نه د ځای کې رال چې زنانو له وال ورکول خاوند له جایز دي. ښه، وضربوهن، ووهئ دې زنانو لره. فإن أطعنكم، کچرته دې ستاسو خبره ومنله، تابعدار شوې، فلا تبغوا علیهن سبیلا، پس ملټوئ په دې زنانو باندې څه لاره، یعنې طلاق مه ورکوئ بیا. او که په نه په نصیحتونو کېږي، نه تې ځان خفه کې په هغې سمیږي، نه په والو کېږي، نو بس بیا خو بله لار نشته دی. بیا ولا طلاق ورکه، ځان ته خلاص کړه، بله وکړه. ان الله کان علیا کبیرا، یقینا الله دې اوچت او لوی ذات. علیا اوچت دی او کبیرا لوی دی په اعتبار د قدرت سره. الله الله، په دې کې اشاره ده دیتا که یو ښځه د خاوند تابعداري کوي، نو د شریعت په اصولو کې به کوي، حدودو کې به کوي. د شریعت خلاف به د خاوند خبره نه مني، ځکه لوی ذات څوک دی؟ الله دی. د الله نافرمانی کې به بیا د خاوند نه مني. او په دې بل ټکي کبیرن کې دې ته اشاره ده چې خاونده ته مې د دې ښځې مشر کړی، خو ګورې تاله مې طاقت در کړی، خو ظلم به نه کوې، الله ستانه لوی دی، تاله به بیا الله سزا در کوي که چېرته ته ظلم او زیاتی کوي. لانجه دا جوړه ده چې خاوند د ښځې نه د ټولو حقونو مطالبه کوي، خو د ښځې حق نه ادا کوي. نو په دې باندې لانجه جوړه شي. ښځه د خاوند نه مطالبه کوي، خو د خاوند حق نه ادا کوي، نو په دې لانجه جوړه شي. که د یو بل حقونه صحیح ادا کولی، نو کله به هم داسې نه وي. اول ته وګورئ، الرجال قوامون علی النساء، سړي حاکمان دي په زنانو باندې، بما فضل الله بعضهم علی بعض، په سبب داغي چې غورواله ورکړي دی الله بعض د ته په بعضو نورو باندې، وبما انفقوا من اموالهم، او په سبب داغي چې دا خاوندان خرج کوي د مالونو خپلونه، واللاتی تخافون نشوزهن، فالصالحات، فسپاک دامن زنانا، قانتاتن تابعدار د الله، حافظاتن ساتن کی د مال او د خاوند د مال او د خپل ځانونو، بما حفظ الله، په سبب داغي چې داغي د حفاظت حکم کړی دی الله. واللاتی تخافون نشوزهن، هغه زنانه چې یریږي تاسو داغي د بد اخلاقینا، فعظوهن، پس نصیحت کوي دیتا. واهجروهن فی المضاجع، جدا شي داغي نه په زیاده اړخ لګولو کې. واضربوهن، وهئ غی لرا. فإن طعنکم، کستاسو خبره ومنله، فلا تبغوا علیهن سبیلا، پس ملټوئ پاغي باندې لاره. ان الله کان علیا کبیرا، یقینا الله دې اوچت او لوی ذات. آخر دعوانا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك.